باب الامر بالمحافظة على السنة و آدابها. دی باب کی څه ښایي د سنت حفاظت، پابندي، مواظبت او نور څه کم آداب دي، مستحبات دي ژوند کې، او ډیر طریقې د پیغمبر علیه صلات وسلام او د صحابه و طرف ته راغلي دي. د مغه په باره کې حضرت صاحب نووي صاحب څه کوي، وضاحت درته کوي احادیثو او د سنت په ذریعې سره او د آیتونو په ذریعې سره. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. کمی خبرې تاسو ته پیغمبر اسلام راوړي دي، ته خودلې دي، هغه را اخلی، عمل پې کوئ. وما نهاکم عنه، او چې کوم شیان تاسو منع کړي منې کوي، فانتهوا، هغه نه منع شئ. او پیغمبر اسلام کمی خبرې راوړي دي او کوم نه منع کړي ده، دې ته سنت ویلی شي، دې ته حدیث ویلی شي. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. پیغمبر سم د خپل خواهش طرف نه خبرې نه کوي چې خپل خواهش او نه پس څه وغواړي، نه، ان هو الا وحي یوحى. کمی خبرې چې کوي صرف وحی ده چې د شوي د الله طرف نه. مانه د کومه حدیث دی پیغمبر سمون ته ارشاد فرمایلی دي، څومره فرمودات فرامین آپ علیه صلات وسلام له ارشادات دي، روایات دي، احادیث دي، سنن دي، د ټول شي دي، د وحی ده، خپل طرف نه پکې وا خبره نشته ده. گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. څومره خبرې په مسم کړي ده، د الله خبرې دي. د دې نه څه خبره ثابت شو، لکه څنګه قرآن کریم د خدای پاک دلیل دی، کنه الله طرف نه مونږ باندې حجت دی، دې باندې مونږ عمل کوو او مونږ د پاره څه ده زندگی د پاره یوه لار ده، داسې ته حدیث هم ده. وقال تعالی قل ای پیغمبر ته ووایه ان کنتم تحبون الله، که تاسو دعوا د محبت خدای سره کول غواړئ یا دې ته رسیدل غواړئ چې خدای ته مونږ محبوب جوړ شو، نه فتبعوني، زما اتباع سره لازمي ده د الله ټولو احکامو سره. یحببکم الله، الله به سره خدای پاک مینه محبت وکړي. ويغفر لكم ذنوبكم، وګناهونه به دله معاف کړي. وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله، تاسو د پاره د پیغمبر د خدای کې، د پیغمبر سم په زندگی کې، نه په حیات رسول الله، د پیغمبر د زندگی کې او دغه په ژوند کې تاسو د پاره شده اسوه حسنه، بهترینه نمونه، بهترینه طریقه، طرز حیات، طرز زندگی، د ټول شی تاسو د پاره شته. که یو سړی په یوې جامې کې کار کوي، هغه د پاره پیغمبر سم طریقه شته. یو سړی په بل طریقې سره عمل کوي، د پاره شته. او د پیغمبر صحابه چې دي دوی چې کړي د پیغمبر سم له ټول اعمال ځان کې تقسیم کړي دي. که څوک تاجر و نه هغه تجارت ولا نمونې مونږ د پاره شته. که څوک تجارت کول غواړي، که څوک معلم دی معلمۍ ولا شته پکې. نو څومره صحابه حضرت د پیغمبر سره چې کومې ښې طریقې د ځان ته منتقلي کړي، بیا هر څه به مونږ د پاره ستوري دي، لکه ستوري په ذریعه سره لاره ځان ته معلومې ده چې د مونږ معلومولی شو صحابه په طریقې. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، کوم سړی چې د امید ساتي، یعنې یقین ساتي آخرت باندې، الله باندې او دا شیان مني. وقال تعالی فولا وربک لا یؤمنون، ستا رب قسم، دلته کې لا څه ده، زایده ده، ښه معنا دی، نفي نه کوي. ستا د رب قسم، لا یؤمنون دا خلک هغه پرې صحیح مؤمن نشي کېدلی، حتی یحکموک، چې څو پرې تا فیصل ونه ګرځوي، حاکم دې ونه ګرځوي، فیما شجر بینهم، په پېښې شوي لانجو او فیصلو کې. بیا چې کله ته ورته یوه فیصله وکړې نه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، کومه فیصله ته وکړې هغه نه په زړه کې څه تنګي، حرج او څه زړه بدون محسوس نه کړي، ویسلمو تسلیمو، په زړه د مینې سره خبره تسلیم کړي. وقال تعالی فإن تنازعتم في شيء، که یو شي کې مو څه خبره پېښه شوه، جګړه هم پېښه شوه، لانجه مخاصمت مو راغلو، اعتصام مو راغلو، نو په داسې صورت کې خپله سره فیصلې مه کوئ، بل چاته مه وړئ. فردوه الی الله والرسول، بیا الله ته وړئ، رسول ته وړئ، د الله کتاب او د رسول سنتو ته وړئ، بیا علما بېلته فیصله کوي. قال العلماء معناه الى الكتاب والسنه، بکتاب و سنت مو ملوي، معنا علما بېته حل کوي. وقال تعالی من یطع الرسول، کم سړی د رسول اطاعت کوي، خدا فقد اطاع الله، د الله اطاعت کوي، ځکه چې الله خو تا ته براه راست خبرې نه دي ښودلي، ټولې پیغمبر درته راوړي دي. وقال تعالی وانک لتهدی الى صراط مستقیم، ای پیغمبره ته سیده لارې طرف ته ښودل کې، خلکو رهنمایي کوي، تبلیغ کوي. وقال تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره،
چې کم خلک د پیغمبر خبرې نه مخالفت کوي، مخ اړوي، اعراض کوي، سرغړونه کوي، هغه خلک دي ویریږي د دې خبرې نه. یوه دی چې ان تصیبهم فتنة، چې دنیا کې څه بلا کې اخته شي، او یا به آخرت کې یصیبهم عذاب علیم، دردناک عذاب سره به مخامخ شي. وقال تعالی واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. ای د پیغمبر ښځو، د نورو ښځو ټولو دپاره حکم ده چې واذکرن یاد کوئ او تذکره کوئ د هغو خبرې چې کوم د خدای تعالی کتابونه تاسو په کور کې تلاوت کېږي، یعنې قرآن کریم آیتونه د دې باندې عمل وکړئ. والحکمت و حدیث شلو سنن پیغمبر. والآیات فی الباب کثیرة جدا، واما الحدیث الشریفه فمنها الاول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. علیه الصلاة والسلام صحابو ته یوه ډېره قیمتي خبره وکړه چې دعوني ما ترکتکم، څو پورې چې زه تاسو پرېږدوم که نه، نه مانه داسې خامخا سوالات بیا ما کوئ چې کم سوال د عمل سره تعلق نه ساتي. ولې داسې ډېر سوالات دي چې هغه د وجې نه تاسو ته کېدلی شي تکلیف پېښ شي او کېدلی شي بده به درته ښکاره شي، سبا بیا پرې غمجن وای. نه هغه سوال مه کوئ. لکه یو سړی پکې راغلی او سوال یې کړی زما پلار چېرته کې دی، اوس پلار د جهنم کې دی که جنت کې ده، خدای ته معلومه خبره ده. ایوب پکې راغلو تپوس کې این ناقتې زما اوښه چېرته ده او پلانکې شي چېرته ده. دغو خبرو ته خو پیغمبر نه یې راغلی چې د دغو خبرو تپوسونه کوي. مثلا یا همدا چې ته خامخا تپوسونه دې شروع کړو، بې مقصده بې معنا سوال مه کوئ، ځکه چې انما اهلک یا اهلک من کان قبلکم، تاسو نه مخکې خلک چې تباه شوي دي د هغه په دې وجه کثرت سؤالهم، ډېر سوالونه کولو خو بې فایدې. که بیا ډېر سوالونه کوي خو علمي سوالات وي، عمل سره تعلق سره، د دې ګناه نشته، بلکې دا خو ثواب لري که نه، دا خو ډېره قیمتي خبره ده. همداسې ته واختلافهم علی انبیائهم، پیغمبرانو سره به اختلاف ډېر کولو او خبرو کې به سره شک کولې، اړیکې به راوبسلې. فاذا نهیتکم عن شیء، چې کله یو شي نه مې منع کړمه فاجتنبوه، ځان ونه ساتئ. واذا امرتکم بامر، چې کله یو شي حکم درته وکړمه فاتوا منه ما استطعتم، د خپل قدرت مطابق هغه شی ښه په زړه سره کوئ. متفق علیه. الثاني عن ابي نجيح العرباز بن سارت رضي الله عنه قال. عرباز صاحب دا روایت کی فرمائی وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظة بلیغا، پیغمبر صلی مونږ ته یو پیری کې ډېر بلیغ فصیح نصیحت وکړو. بلیغ منه د معنی نه ډک. وجلت منها القلوب، چې زړونه ترنه ورپېدل ویریدل. وذرفت منها العیون، سترګې ترنه وبهېدې. فقلنا، مونږ داسې وویل لکه ښکاره شو ورته چې یا رسول الله کانها موعظة مودع، دا خو داسې ښکار لکه یو سړی ته رخصت کوي د نصي که نه اخري ټیم یا ډېرې به قیمتي خبرې کوي داسې ټیم کې، او بیا ته د زړه د کومې نه خبرې کوي. نو داسې ښکاره شوه لکه ته چې ځې که څنګه چل دی، مونږ ته خو داسې ښکاره شوه لکه ګوی رخصت کوونکي سړی د خبرې کوي. نو په اوسې نه مونږ ته نور هم څه خاص وصیت وکړه. قال پیغمبر سموتی چې د ټولې دنیا کې د ټولو عملونو لپاره سر او ملاک او د کنټرول شی څه د تقوا ده، چې دا درکې راله بس کامیابي. اوصیکم بتقوا الله فی السر والعلانیه، هر ځای کې تقوا کوئ، داسې نه چې په یو ځای کې بل ځای کې نه وي. والسمع والطاعه، بل واوره خبره چې صحیح خبرې او معنا یې، نورې پکې خبرې مه راباسه، هکه صحیح خبره نه وي ما یې اوره او ما یې منه. بیا مخکې چې وان تأمر علیکم عبد حبشین بالفرض والتقدیر، دا خبره د سره وشماره، که چېرته کې یو غلام در باندې امیر جوړ شو نه وایي نه هغه خبره هم منئ، ځکه چې وانه من یعش منکم، تاسو کې چې څوک ما نه بعد ژوند تېروي، یعنې زه خو به وفات شم، داسې کسان وي چې ما نه بعد هم به وي، فسیرا اختلافا کثیرا، او دا خبرې خو پرېږده وروسته زمانو کې به هم ډېر وشي، نه ډېر اختلافات به وګوري، د محل څه علاج به ورسره نه وي. فعلیکم بسنتي، بس زما طریقو باندې روان شئ، د تاسو دپاره نجات لار د نور شمه لټوئ. وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، او د زما خلفاو طریقې دي، د صحابو طریقې دي، دې پسې روان شئ. عضو علیها بالنواجذ، د کالۍ د ډاړ غاښونو سره مضبوطۍ سره ونیسئ چې د نه خلاصې نه شي، پرېنږدوئ. ایاکم ومحدثات الامور، ځان وساتئ د نوي او د بدعت کارونو نه. فإن كل بدعة ضلاله، هر بدعت او نوي کار چې د شریعت په نوم وکړلی شي دا ګمراهي ده او سیده لارې نه هټاو کېدل دي. رواه ابو داود الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. النواجذ بالزال المعجمة الانیاب، غاښونو تېل شي، د نري غاښونه څه دي؟ وقیل الاضراس، وشیل چې نه د غټو غاښونو تېل شي، کالي ولا کوم څه دي. الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
کل امتی یدخلون الجنة، ما ټول امتیان به جنت ته ځي الا من ابا چې چا انکار وکړو اب نه ځي. کله چې تاسو کو مې ابا یا رسول الله چې انکار کوونکی دا څوک یو څنګه کس وي. قالو فرمایل چې من اطاعني کم سره زما خبره مني دخل الجنه جنت ته وځي، ومن عصاني کم سره زما خبرې نه مني فقد ابا دې انکار وکړو. رواه البخاري. که انکار د دې په معنی چې بیخي زما ترکی معنی نه بیا خو صحیح خبره چې کافر وي کنه، بله معنی ده چې منی خو عمل کې نه وروړي دي خبرې اعتبار سره منکري بیا اخر کې سزاګانې به مندي. الرابع عن ابي مسلم وقيل ابي اياس سلمة بن عمرو بن الاكوع رضي الله عنه دي حضرت نے روایت دا فرمایي چې ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. یو سړي د پیغمبر سره ناس روټۍ ته ګس لا سره روټۍ خوړله، فقال پیغمبر سموتی چې کل بیمینک خیلا سره خوري. قال هغه چې لاستیو قدرت مې نشته سي ناخوالي کول او خندای راته دي خبرې پرې. قال پیغمبر سموته د سخيري غونیو کې چې لاستاتو ته هیڅ کله دي طاقت و عمل لري د څنګه طاقت شو اخر ومنعه الا الكبر، او د دې خبرې نه د څه شي منې کړه تکبر بګي ورکیو ګس لا سره خوړله او بین اخری خدلی فما رفعها الى فيها غنه بد دلاس بنه شو چتولې شل شو اخره پوری. رواه مسلم. الخامس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فالسلام کو فرماتی سنا لا تسون صفوفكم، دا منځ د پر مسفونه بالکل سیده او دروي، او لا خالفن الله بين وجوهكم، کنه خدای تاسو زړونو کې او تاسو خپل منځ کې او مخامخوالي کې اختلافات پیدا کیو بل ته مخ نشي ورړول، یو بل سره بزړه نه لګيږي. متفق علیه. وفي روایت مسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسوی صفوبنا، چې په عمر سم زمونږ صفونه برابرول دومره اهتمام کولو نه تا به وی چې حتی کانما یسوی به القداح، ته وی چې لکه غشي په سده کوي، ته وی چې لکه د تور او نزا په سده کوي، حتی زرع چې کله په عمر سم ته معلومه شي چې ان قد عقلنا عنه چې موږ ته لکه طریقې ته نزدا کړلې بس به بر ته ډیر نه ویلو. خو ورجی او کتل ثم خرج یوما فقام حتى كاد يكبر قريب وشي الله اکبر ویلیو. په دې ټیم کې کس یو کتو پر ارجلن باديا صدره سینای وروتلی و مخیته نو په سب کې وروتلی و. فقال پیغمبر څنګه سینې چې سړی بلکې عامه خبره کوي عباد الله یا الله کې بند عباد الله لا تسون صفوفكم، صفونه برابر ستولې خلیفن لبین وجهکم، کنه خدای پاک ممچه کې خپل منځ کې اختلافات پیدا کی ضرورت بنه لګي یو بل سره اتفاق وینه محبت به تخوان نه درکې. السادس عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال حضرت فرما رہے احترق بیت بالمدینه على اهله من الليل، چې مدینه کې شپټیم یو کور اوس وزیدو د کور له خلق پکې خراب شو. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشانهم، چې کله پیغمبر سم ته د دو خبرې بیان شي د سې شوی دی قال وی فرمایل چې ان هذه النار عدو لكم، دا اور د تاسو دښمن دی دښمن. فاذا نمتم، چې کله خوب کوي د خوب نه مخکې فاطفئوها عنكم، دا اور مړاوي غنه بعد خوب کوي. متفق علیه. السابع عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم فرمای ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، چې مثال د هغه علم او شریعت او طریقو چې خدای پاک ما ته راکړي زه رستول یم سره کنه د کم علم دی د دې مثال د باران په شان دی. یعنی کوم علم شریعت ما ته ستړي د باران په شان د باران خو پر ځای بنی وریږي زنه زما کې د سیکلا کې دي هغه کې وبو وداري بس طالبونه جوړ شي، زنه زما کې د سیدي څا کې وبو سره وداري نه بس ورکی تیری شي، زنه زما کې د سیخي پاستی دي ګلونه راشنه شي ورکی ونی بوټي ورکی راشنه شي، هم د شیطه فاصل ماسل زراعت سبزی میوه د توکی نه د پیغمبر خبر یا د شیطه برانه په شو نیمو بنی وریدل دي مو کې ځنه خلک شری کلاکو زما کو په شون دی روغ دي سنخ علم زده کوي نه چوته ور زده کوي نه علم پر وستی بس خوې وبو په تیر شي لکه د خوې زما کې بل وبس تیر شي سنور کې شر زرغون شي او نور کې څه پیدا وي. به ځنه مو کې د سي خلک مخ کې تیر شي صاحب محدثین حضرت ساغو او به محفوظي کړي لکه علم یاد کړو کنه حدیثونه مو تیر رسول دي. به ځنه هغه فقها مجتهدین حضرت شي سماغه او به استعمال کړي د زور ته نه سینې ته نه بسلی لکه ځمکه نه بوسي پستا ځمکه مو د پر سینکړو هزار کروڑو او لکونو مصالې رو بسلی د شدې د دې ځمکه نه سینې نه چروتلې مو د پر فصل د میوه د مونږ خورو کنه امو د پر د سی کړي دي لکه تاسو ته معلومه ده د پیکا چو کرلی و عبد الله بن مسعود رضی الله پیکا کرلی و کنه صحیح شو خا مزیدار و کار لا ټیک شو
بیا علقمه صاحب دې ته خامس زوره پاڼه ور کړله د علم ته. هغه نه بعد بیا څه شول، حماد صاحب لګیا شولو څه د کله شیون رشنه شول دایره ولي بلو سیده. بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه کړله، د موته غنمو دانو شکل کې پیش کړله، وړی کړله. بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه بیا ونه دوړه میدا کړله، دوړه یې ونه جوړه کړه، غای کړه، لاندای کړله. بیا امام محمد صاحب پخا کړله، موتې ته اوس موتې ته خورو. نو دا تندا خبرې کې کمثل غیث لکبرانه پشان دی اصحاب ارزن لکبرون ځمکې ته ورسیږي. نو فکانت منها طائفة طیبه، ځمکې کې ځنه حصې ټوکړې خطې مزیدارې برابرې پستې مستې وي او چې تخمدارې وي ښه تخم خري. هغه نیلو شي ورکې زرخیزواله ډېر وي. فقبلت الماء اوبه قبلې ورکې نوځي. فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، نو واښه رشین کوي او قسمه قسمه میوې سبزۍ واښه شموخې رشین کوي. وکانه منها جادب، ځمکې ځنه داسې سي دي کلاکې سلاکې سنګلاخ. امسکت الماء اوبه د تبان کې بیا ښه خبره. فینفع الله بها الناس، خدای هغه سره خلکو ته پیدا رسوي که نه. څه ونه خالو اوبه څکي تلبونو نه وغیره انداسې ځناورو ته استعمالوي. فشربوا منها وسقوا، ورڅکي وزرعوا، هغه نه اوبه نشیون کړي. وصبوا طائفة منها اخرى، بل پکې داسې ساده زیاته اوبه ورڅکي. انما هي قیعان، تشې تورې ځمکې دي، بورې موریانه وي. ولا تمسکو ما اوبه د ته نه نیسي ونیسي. ولا تنبتو کلن چې رشین کېږي ورکې. فذلک مثل من فقه فی دین الله. اپوس ځمکې ولا مثال څه د څه هغه تو تار چې رشین کېږي هغه داسې مثال دی لکه کوم سړی دین باندې پوه شي نو ونفعه خدای ته پیدا کړي. بما بعثني الله به، هغه علم سره چې کوم خدای پاک زه سره لېږلی یم. فعلم وعلم، خپله زده کوي بل ته ورزده کوي. او درېیمه حصه د ځمکې ولا بیان شوله که نه چې څه د هغه سره اوبه نیسي یا نه تو ته د ورکې چې رشین کېږي نه دي مثال دی. مثل من لم يرفع بذلک رأس، سر دغو خبر باندې سار ونه ډپوي، سره سار اوچت نه کړي، سره غیږ باندې ښه نشي تېره، کان پر جو تک نه رینګې. ومن لم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، چې د خدای کوم هدایت را کړی ما ته زیر لېږلی یم سره هغه قبول نه کړي. او بل کمه ځمکه وه چې هغه څه شي تا ته اوبه محفوظې کړي که چې نه رشین کړي، محدثین حضرات دي. فقها بضم القاف على المشهور وقيل بكسر فقها يلشي أي صار فقيها فقيه جوړ شي. الثامن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلكم مثلي ومثلكم كمثل رجل، زما او تاسو مثال داسې دی لکه یو سړی او قد نارن پورې بل کړی وي. فجعل الجنادب والفراش، نه لګیا شي دغه پرپرکې او دغه پتنګان. فجعل الجنادب، جنادب چې شتلی شي د کوم پتنګان پرخان ولا شیون څه دي پرپرکې شولې دا لختیا شي. یقعن فیها، ورکې غورځي. وهي یذبهن عنها، او دا سړی لګیا وي منې کوي سره د ورکې ونه سیزي. اندش تزات اوس منې کون جهنمور نه څه مایر څه مایر څه خو تاسو ماسې نه منې کېږئ. وانا آخذ بحجزکم، زه تاسو د باګې نه رانیسم، باډې نه دي نه سړی ونیسي به خوڅ نه شي کولی. عن النار، د اور نه منه ښه مضبوط مرارس نرۍ ملیې نه. خو انتم تفلتون من دې مولوس نه خلاصېږئ، خبرې نه منئ. رواه مسلم. الجنادب جندب جمع جوړول شي. نخو الجراد والفرش، لکه ملخي شلو پرپرکې شوي. هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والحجز جمع حجة وهو ما عقيد الإزار والسرويل، دي پرتوکو او د تهبانو لکوم زوی سي ناړه ماتل شي. التاسع عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر امر کړی دی امر بالعقل الاصابع، چې د روټۍ نه بعد ګوتې ساټئ. والصحبة پلیټ صفا کوئ. وقال انکم لا تدرون، تاسو ته پته نه لګي چې په ایها البرکت، کمې حصې کمې زارې کې به برکت وي. رواه مسلم. وفي روایت له، بل روایت کې داسې مسلم راغلی ده وقعت لقمة احدکم، که تاسو کې د یو سړي خولې نه لقمه پرېږي یا لاس نه پرېږي، فلیأخذها، روا دي فلیمت ما کان بها من اذن، هم خرپلې خسړي ورباندې او نه لرېږي. وليکلها ودي خوري. ولا يدعها للشیطان، شیطان ته مه پرېږدي. ولا يمسح يده بالمنديل، او رومال سره د لاس مه وچوي. ښه اول دې چکي حتی یلعق اصابع، څو پورې څټلي نه وي صفا کړي نه وي. فإنه لا يدري في أي طعامه البرکه، پته نه لګي چې د ګوتو پورې ښه ده کېدای شي په همدې کې برکت وي. وفي روایت له ان الشیطان یحضر احدکم، شیطان راځي په تاسو کې هر سړي ته عند کل شان، هر حالت کې، عند کل شیء من شانه، متیاز حالات کې تر زیار حالات کې تر سملستلو کې خوړلې کې، حتی یحضره عند طعامه،
روټۍ ټیم کې راځي فإذا سقطت من أحدكم اللقمة کله تاسو کې چا لقمه پریږدي فليمت ما كان بها من أذن کم شی پرې ښخ وي لرې کې فليقل هو دي خوري ولده اهل الشیطان شیطان ته مه پرېږدي. العاشر لسم نمبر حدیث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة پیغمبر نے پر کی نصیحت فرمایو فقال یا ایها الناس انکم محشورون الى الله تعالى ای خلق تاسو قیامت ورځ سبا را پڅولې شي الله ته حفاتن بربند بوي عوراتن حفاتن منه پر خمنډي عوراتن بربند غرلن سنتي بمنی شي لکه قرآن کې راغلی چې کما بدأنا اول خلق نعيد لکه څنګه موږ د اوله پیدا کړي کنه شاندې بیا واپس راولو وعدا علينا د مونږ باندې وعده ده ان كنا فاعلين مخبل کار کوو بیا الا خبردار اوسئ وان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام چې په ټولو خلکو کې اول یو سړی چې هغه ته د عزت ولا کپړه ورغوستولی شي هغه به ابراهیم علیه السلام دا فضیلت جزئی دی په مخکې چې الا وانه سيجاء برجال ډېر کسان به راوستلی شي من امت زما امت ولا فیؤخذ بهم ذات الشمال ګس طرف ته کینچ کولی شي جهنم پله فقول زه به وایم چې یا ربي اصحابي دا خو زما امتیان دي زما امتیان دي فیقال امتې چې دا تا امتیان مه شمره انک لا تدري ته خو پته نشته که نه ته خو لاړ وې دنیا نه وفات شوي محدث بعدک د کوم کمې خبرې تا نه بعد روبصر د بدعتونو یې کولو کمې پروپیګنډې را جوړې کړي وي فقول نو زه به وایم چې خدای ما ته څه پته کما قال العبد الصالح لکه څنګه ستا نیک بنده ویلو چې یا پروردګاره کم شیانو چې ما کتلو زه ژوندی یم هغه خو پوهېدمه چې دو دا کارونه کوي خو چې زه لاړم بیا څه پته لګي چې څه به کېږي لکه عیسی علیه السلام ویلو چې وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم چې کله پرې زه خومه خو چې لاړم بیا خو پته نه لګي زه څه کول الى قوله العزیز الحکیم فیقال لما ته ویل شي انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم چې دو خو د تا نه بعد همیشه به رسته کېدل هر څه شي کې به رسته کېدلو دین خبرې کې مرتدین با کېدل دا منع کېدل چې منځ فارغ کړو چې کله نه ته ونه لاړې متفقون علیه غرلن که کیا معنی ای غیر مختونین چې ختنې به نه وي شوي. الحادي عشره عن ابي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دا حضرت سے فرمایي چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف پیغمبر سم د دینه منع کړی ده چې د کاڼه راوالې کنه غټې پتې به نه کېدی واړې سره یې ونیسي بیا داسې ټک ټک وباسي او ولې څوک تکې ویشتل منع دي. وقال به وي چې انه لا یقتل الصید دا پیدا پکې نشه چې اخکار د ته مړ کي اخکار د ته نه کېږي پې شکار نہیں کر سکتے ولین کو العدو دشمن کافر ته تکلیف نه رسیږي و انه يقطع العين خدا خبر نقصان پېشته سي و انه يفقع العين سترګ سړی نه باسي کله کله و اکثر السن غاخ سره متي کی بل ست تکلیف رسیږي خانه ده کنه متفقون علیه. فی روایت ان قریبا لابن مغفل ابن مغفل سے څوک رشتہ دار وو حذف هغه د کاڼي ویشتلو په نهاه عبد الله هغه منع کړلو عبد الله بن مغفل سے وقال بیتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الخسف تنه پیغمبر سم نه کړی دا وقال ویل چې نه حالت سید سید نه خو سره ښکار کیږي نه شي نه چیشه ثم عاد بیا سره مغه الګ د شی ته کول او کاس یو مخي وقال هغه چې حدیث کن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عنه ذاته چې پیغمبر سم نه کړی تنه ثم عاد بیا لګي تخذف کانی ولی رولی لو کلمک بعد سره سره خبر نه کومه نبی سره خبر نه کولای شي ته دین لپاره خبري بندول جایز دي. وعن عابس بن ربيعة قال دا فرمای چې رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر چې عمر سي مکه د حجر اسود صفوال خولول یعنی الاسود ويقول بابيل چې اني اعلم زرتير خپيګم په دې خبرې چې انک حجر یو کانی نور د دینه پاسه حیثیت نشته او د خدای پاک د درجه در کړی بس د بیل خبره چې ما تنفع ولا تضر نفع ضرر نشي ورکوله نفع ضرر ورکون کی ذات صرف الله دی. ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما پیغمبر سم کتلی و چې ته صفوالی کنه کده سمسن و کتلی ستې صفوالی ما قبل د کسره به ما سب کړي نه وي خو پیغمبر سم سب کړي دغه په طریقې باندې روانه نور ما سره د څه کیدا نشته صرف دماغي شی احترام کوم متفقون علیه.
باب وجوب الانقیاد لحکم الله. دی باب کې دا ښایي چې دا هر شی وي که چې شی وي که نه دا د الله حکم ته تابعدار دي، تاسو هم ورته تابعدار اوسئ. د الله حکم ته تابعداري کول دا واجب دي. وما یقوله او کم چې سړی وایي من دعی الی ذلک چې دې طرف ته غوښتنه ورته وشي، دعوت ورته وشي، نو دا واجب نه شي ته امر بمعروف او امر بمعروف او نهی عن منکر، چې امر ورته وشي د ښې ګاډي یا نهي وشي د غلطۍ نه، دې نه منع کېږي. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مخکې تېره شو چې پیغمبر خبرې باندې به زړه نه تنګوي. وقال تعالى انما كان قول المؤمنين، مسلمانانو خو همدا خبره وکنه، اذا دعوا الى الله ورسوله. صحابه او څه طریقه چې کله خدای رسول طرف ته بدوات څه ورکړلی شول، یحکم بینهم فیصلې دپاره، نه یقولو ډایرک بي دا خبره کړل سمعنا و اطعنا، بس موږ ریدلي منلي، نورې پکې څه نه ویلو. واولئک هم المفلحون، همدا کسان حقیقي معنی کې همدا کسان کامیاب وو. وفيه من الحديث حديث ابي هريره المذكور، اتر شيء حدیث هم دی باب سره تعلق ستي في اول الباب قبل وغيره من الحديث في اور بیا حدیثه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حضرت فرمارے لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله الله پاک طرف نه پیغمبر سم هدایتونه نازل شو، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. چې زمکه اسمنونه الله د پاره دی، بد شي الله د پاره ده. وان تبدوا ما في انفسكم کم شنت زړونو کې زړونو زهراوي جوتای په خلی باندې دا خاصه الله پیژندي، حساب به سر کوي. او تخفوه کم شن په پټوي غلا کوي، نو يحاسبكم به الله، خدای به سره دې محاسبه کوي. نو دا آیت نه بعد صحابه باندې ډېره سختی راغله شته د ذلک اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر سمته نه صحابه خپه شو کنه چې ډېر خبرې زړونو کې رسیدا، خو څه وکړو. فاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سمته خبره راوړه چې د مسله حل شي، ثم برکوا علی الرکب، زنګنونه باندې فري وته. وقال ویل چې رسول الله کلفنا من الاعمال ما نطيق، زنه خو داسې اعمال دي چې مونږه مکلف یو د هغه طاقت لري، لکه الصلات منځ د والجهاد جهاد او الصيام روژې دي والصدقه صدقې دي، دا خو کولی شو. وقد انزلت عليك هذه الآیه، تا باندې دا آیت راغلی دی ولا نطيق، د دې طاقت نه لرو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر سمتی چې خاموشه شئ، تاسو دا خبرې مه کوئ چې د سیات راغلی دا ولې څنګه حکم دی. بني اسرائیل غونې یهودو نصارا غونې مه کوئ خبرې، بس چپ اوسئ، خدای به درونې خپله مهربانه شي، سختي به نه اوچته شي. نو تی چې تريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم، تاسو دغه خلکو شان دی ویل غواړئ که څه چې د دوه کتابونو ولا خلک تاسو نه مخکې درشي همدا خبرې کړي وي، کړي سمعنا وعصينا، اورېدلې دي خو منئ ته سره نه، دا خبرې به کول تاسو داسې ونه کوئ. بل قولوا داسې سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، مونږ اورېدلې دي منوي مفید نه غواړو، تا طرف ته زمونږ رجوع ده. فلما اقترأها القوم، چې کله خلکو دا خبرې ومنلې او ویلې په زړونو یې کوزې کړلې، وذلت بها السنتهم، ژبې ورسره داتې شولې، اقرار یې وکړو. انزل الله تعالی فی اثرها، دې نه بعد خدای پاک دا آیت نازل کړو. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، پیغمبرانو او پیغمبر چې کوم شنه ته خدای طرف نه راځي هغه باندې ایمان ساتي، والمؤمنون مؤمنین په ساتي. کل آمن بالله، ټول په الله ایمان ساتي، او ملائکتی فرشتو باندې، او کتب په کتابونو باندې، او رسل رسولانو باندې، لا نفرق بین احد من رسله، په یو پیغمبر کې متمیز او فرق نه کوو، ټول منو، داسې نه کوو چې ځان وکفر هغې ځان ومنې. وقالو به سمعنا واطعنا، موږ منو او اورو، غفرانک مفید نه غواړو، ربنا والیک المصیر. فلما فعلوا ذلك، چې کله داسې دوه کارونه شروع کړل، نسخها الله تعالی، خدای پاک د آیت منسوخ، فانزل الله عز وجل بدایت نازل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. چې مونږ نه مکلف کوو سړی د هغه وس مطابق مکلف کوو، الله پاک نه مکلف کوي انسان بوج پې نه اچوي، ښځې څومره طاقت یې هغومره بوج ورباندې اچوي. لها ما کسبت، انسان د پاره هغه څه چې کم یو کو د هغه پیدا وي، ولا وعلیها ما اکتسبت، او کم ګناه ولا کارونه وکړي د هغه ولا بوج به پې وي. خو بیا تاسو د خدای نه غوښتنې کې چې زمونږ پروردګار لا تؤاخذنا ان نسینا، که مونږ نه غلطي هیره وشي او اخطأنا په غلطه شو یا بل څه وشي، مونږ ته
مفي وکي غارت مې اونه کې قال نعم چې ټیک ته بالکل الله تی چې بس بالکل تاسو قبلوم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا بيدو دا وقت شي پروردگارا مونږ باندې هغه شان دي اثر بوج سختی ونه شي لکه څنګه تا مخکې کسانو باندې اچولي چې ډېر مشکل احکام قال نعم الله پکې چې بالکل قبول ده ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بيدو دا وقت شي خدای پروردگارا مونږ باندې دا هغه شی بوج ونه شي چې مونږ طاقت نه لرو قال نعم دا قبول ده بيدا وقت نه چې وعفو عنا خدای مونږ نه درگذر وکي واغفر لنا مفي وکي وارحمنا رحم وکي انت مولانا تزمونږ مالکی فانصرنا على القوم الكافرين كافر قوم خلاف زمونږ مدد وکي قال نعم دا قبول ده رواه مسلم